یو ځل د حضرت عمر فاروق او د حضرت ابوبکر صدیق د دواړو په منځ کې جګړه راغله. ملګري دي یو بل سره روان شي نو چې یو بل سره په جګړه شو، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خولې نه ورته لږ استغه ووته، بیا ستومانه شو، اوهو دا خو مې ښه ونه کړل. حضرت عمر ته وی ما معاف کا، هغه ته پاسېد وی نه دې بخم. چې تلار دی ورپسې روان شو، وی ما زیاتې کړې دی. ابوبکر ورته وی او ما وبخه ما معاف کا. حضرت عمر غوسه ناکو اتلار کور ته ننه دی ورپسې په دروازه ورته، هغه ورته دروازه بند کړه. چې دروازه بند کړه، حضرت ابوبکر صدیق را روان شو جومات ته راته او پریشانه دی چې ما دا ملګری حضرت عمر خفه کړ او ګورم زه هم نه بخلم، دا به څه کېږي. نو پریشان او دا لمن یې روچته کړې وه او دی لاس کې نیولې وه، په سوچ او فکر کې و چې جومات ته نبي علیه السلام نه راغی. حضور پاک صحابه ته وی دا سړی چې دی وی دې څه پریشانۍ کې مبتلا دی، څه مسله د پریشانۍ کې. حضرت عمر چې کور ته لاړ، ساعت تیر شو، هغه وی چې یاره دا ما څه وکړل، ټیک ده چې مثلا زه وچېړلم او ما باندې لږه سختي وکړه، خو چې کله ما نه بخښنه غوښته نو پکار دی چې ما بخلی، او چې کور ته راپسې راغی نو ما له نو پکار چې دروازه مې ورته بنده کړې وې، پکار و چې ما ورته معافي کړې وې، دا خو غلطي وشوه. نو هغه م را روان شو، راغی چې اورېږه ورځم چې جوړه ورسره وکړو. نبي علیه السلام د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه تپوس وکړو ابوبکر ولې پریشان ہے؟ وی صاحب عمر ترا زما د خولې لږ استغه وکړه. نو امانه خفه شو، نو رانه کور ته لاړ، ورپسې لاړم. دی کې عمر راغی، حضور پاک حضرت عمر ته په غصه شو او فرمایی هل تارکو لی صاحبی، زما دا ملګري به پرېږدی ما پکې؟ ابوبکر یادی. حضرت ابوبکر صدیق وایي چې د الله رسوله غلطي ما نه شوې ده، دنه نه ده شوې. او حضور پاک بیا حضرت عمر باندې غصه کوي، هل تارکو لی صاحبی، زما دا ملګري به پرېږدی، دی به معاف کې؟ حضرت ابوبکر بیا وی صاحب ما نه غلطي شوې، دنه نه ده شوې. او حضور پاک حضرت عمر ته غصه و او فرمایي د دواړو جهانو سردار وی زما دا ملګري به معاف کې؟ وی هغه وخت چې ما وی د پیغمبر یم، تاسو ټول وی کذب ته دروغ دی وی، او ما ته ابوبکر وی صدق ته رښتیا دی ویلي، تاسو ټول ما نه بل طرف ته وی، دا زما ملګری. حضرت ابوبکر وی رپېدم، حضرت عمر رپېده، خدای اسمان را ونه غورځېږي. دومره نبی علیه السلام پریشانه. دا ابوبکر صدیق خفګان نه شو، ما غلطي ما کړې ده، تا کړې ده، خو دله دونه په ابوبکر صدیق خفه کېده. او یو مقام کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل د وفات نه لغونې مخکې وی په ما د هېڅ احسان نشته، که د چا احسان په ما وي د هغې بدل هغه له ما خلاص کړی دی، په دنیا کې مې خلاص کړی دی، په ما د چا احسان نشته. یو کس دی چې د هغې احسان زما په غاړه کې پروت دی، هغه له به هغه د احسان بدل الله د قیامت پر ورځ خلاصوي چې هغه ابوبکر صدیق دی. دومره لوی سړی په صحابو کې اول نمبر، د جنت یو ځل نه په څو چنده حضور پاک په خوله مبارک هغه ته زیری شوی دی، عجزي پکې څو نه وه. په لاره به روان و، ډکې به یې روچت که، وی دام زمانه ښه دی. باغ ته به لاړ، د باغ د بوټو ته څانګو ته به یې کتل، وی دا مانه ښه دی. مرغۍ به الوته را الوته، وی دا مرغۍ زمانه ښه ده. یو ځل وی افسوس چې د ابوبکر مور ابوبکر نه وي زیږولې، نو څه ښه به وه. دومره عجزي وه پکې. ټوله شپه به یې پروردګار ته ژړل، تلاوت به یې کو. او دې خاصیت و چې کله به یې مونځ کو، مونځ کې به یې ژړل، الله ته به یې زارۍ کولې. دغه رنګې حضرت علی رضی الله عنه څومره لوی سړی دی. یو سړی د بار نه راغی، دی نه پېژن چې دا څوک دی. نو تپوس یې ته وکړي ته څوک یې؟ من انت؟ حضرت علی صاحب ته ته څوک یې؟ پکار دا وه چې ورته یې ویل چې زه د نبي علیه السلام زوم یم. پکار دا وه چې وی د هغه د تره زوی یم. فاتح خیبر دی، رکوټې سړی نه دی. حضور پاک د ده په حق کې د جنتیت اعلان کړی دی، او باب العلم یې ورته ویلی دی چې علي صاحب د علم دروازه ده، انا مدینة العلم وعلي بابها. دی ونه وی چې د حضرت حسن او حسین پلار یم، دی ونه وی چې د بی بی فاطمې خاوند یم. وی ته څوک یې؟ من انت؟ ته څوک یې؟ او ته څه وایي؟ ما انا الا رجل من المسلمین،
وی زه یو نو بل سنیما د مسلمانانو کې یو سړی بس یو عام مسلمان عاجزی الله ته خوښه ده په عاجزۍ الله خوشحالېږي په کبر الله خفه کېږي لا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا وی چې په لاره ځې نو خپې د کبرجنو په شانتې موړه کبر باندې مه ګرځه څه به وکړې نه دا ځمکه شلولی شي چې پې وردن نه شي د خدای ځمکه نه شي شلولی او نه دا سر اوچتولی شي د اسمان ته ورسئ حضرت لقمان چې خپل بچی ته نصیحت کوي نو یو نصیحت ورته دا کوي چې بچې ګورې په ځمکه به د کبر تلل نه کې په اسانه او په نرمه طریقه په دې ځمکه ګرځه لویي به ځان کې نه پیدا کې عاجزي په ځان کې پیدا کې نو په عاجزۍ الله خوشحالېږي څومره چې الله انسان کمال ته رسوي ګورې په عاجزۍ رسوي په کبر کمال ته نشي رسېدی زمونږ د دارالعلوم دیوبند چې کوم بانی مبانی دی او د ټولو استاد دی مشر مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه ډېر لوی سړی و نو د دارالعلوم دیوبند بنیاد دی ښودی دی د شاه عبدالغني رحمه الله شاګرد و نن سبا د دارالعلوم دیوبند نه څومره چینې روانې دي د دنیا ګوټ ګوټ کې په لکونو شاګردان دي دارالعلوم دیوبند او دا په لکونو مدرسې چې څومره د دنیا په ګوټ ګوټ کې دي دا ټولې مدرسې د دارالعلوم دیوبند په نقشه روانې دي او ټولو کې دارالعلوم دیوبند شاګردان د شاګردانو شاګردان د شاګردانو شاګردان لګیایي درسونه کوي د دې ټولو ثواب به مولانا قاسم نانوتوي رحمه الله ته رسېږي لوی سړی قسم او علم اوهو د علم غر و غر چې خدای پاک دله کوم علم ورکړی د دې له اندازه ولګوې چې کله د دارالعلوم دیوبند بنیاد یې ښوده ځمکه ورته چا وقف کړه دشت و بیابان ځمکه هغه وخت چا په ځمکو څه کول نو خوب ویني خوب د دواړو جهانو مبارک سردار یې په خوب کې ولید قاسم ولې په سوچ او په فکر کې پروت دی وی حضرت د مدرسې بنیاد एकदम او په دې سوچ کې پروت ما چې دا آبادی څنګه وکم د طالبانو د رهایش د اوسېدو کوټې کم ځای جوړې کم لنګر کم ځای جوړ کم طالبانو لا او دارالحدیث چې ستاسو د احادیثو درس پکې کېږي هغه په کم ځای کې جوړ کم او جمعات په کم ځای کې جوړ کم چې مونځ پکې کېږي حضرت په دې سوچ کې پروت یم په دې فکر کې د دواړو جهانو مبارک سردار ورته فرمایي وی راځه چې زه درته نقشه واچوم په دې نقشه دارالعلوم جوړ کا اوس دی خوب یې نو نبی علیہ السلام ته مخکې شو مولانا قاسم نانوتوي رحمه الله ورپسې شو حضور پاک سره خپله کونټۍ د چوکه مبارکه او په هغې ورته کرښې راښکې دلته به دیوال وی دلته به دیوال وی او د دې کرښو دننه به دارالحدیث جوړ کړي چې کوم دی احادیث تللېږي او د دې کرښو دننه به جومات جوړ کړي او د دې لاندې به لنګر دی او دلته د طالبانو د کوټو دی مکمل نقشه ورته نبي کریم صلی الله علیه وسلم واچوله په خوب کې کرښې راښکې او لا عجیبه ناشنا دا ده چې وی نبی علیہ السلام خپې بلې خپې روان او زه ورپسې روان دی را پاسېد د خوب نه چې را پاسېد اوس په دې سوچ کې دی چې ما ته خو نبی علیہ السلام نقشه واچوله خوب خو بندوي نه نو ولېږه دې ځای ته ورځم چې دا نقشه رانه هېره نه شي چې هغې راته څنګه فرمایلي و چې هغسې دیوالونه ووام چې هغه ځای ته ورغې د حضور پاک د هغه کونټۍ مبارکې کرښې م پرتې وې او د هغې د خپو د قدمونو نشانونه م پراته دومره لوی سړی زه کله ویم چې د کمې مدرسې بنیاد د دواړو جهانو سردار کېږي هغې نه به خیر نه خورېږي د کمو طالبانو د کمرو بنیاد چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کېږي هغې نه به خیر نه خورېږي دارالعلوم دیوبند د هغې نه خدای ډېر لوی خیر خور کړی انتهایی لوی په مدینه منوره کې یو لوی عالم عربي و نو خلق ور سره ډېر ناست ما د ما یو دوه شاګردانو هغې نه مې تپوس وکړه دا څوک دی وي دا زمونږ استاد دی او سپین ګیرې غټه سپینه ګیرې او ښکلې مزېدار نو زه ور نږدې شوم یاره زه ور نږدې کېږم چې د حدیثو اجازت ترې وغواړم ستاسو استاد دی او سپین ګیرې دی او ډېر لوی سړی دی زه به ور نږدې شم چې زه د ده نه د حدیثو اجازت وغواړم نو چې زه ور سره کېناستم ما ته معلومات اخیستل مې حضرت تاسو احادیث چا نه ویلي وی زما فلان کې استاد یو عربي استاد یې راته وښوي هغه زما استاد دی مې حضرت د هغه استاد څوک دی وی هغه ستاسو په انډیا کې د شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمه الله شاګرد
بس ما غږ بیا ونه کړ. مې سند دې زمونږ دیوبند ته رسېدلی. مې شکر دا سند زمونږ شته. زمونږ استاد مولانا عبدالحق صاحب دی رحمه الله د دارالعلوم حقانی شیخ الحدیث او بانی، او د هغه استاد مولانا حسین احمد مدنی صاحب، او د هغه استاد شیخ الهند صاحب دی. ما ګوره عربو کې لوی شیوخ دا د دارالعلوم دیوبند شاګردان دي په افغانستان کې، پاکستان کې، بنگلادیش کې، او دارنګې دا نور ملکونه چې څومره دي، برما ده او که دا نور علاقې، دا ټولو کې اکثریت د دارالعلوم دیوبند بچي دي. نن په دنیا کې ګوره څومره د دین کار چې کېږي. دا تبلیغي حضرات مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه الله ته څونه کار واغشت، د هغه استاد شیخ الهند صاحب، او د شیخ الهند صاحب استاد مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه. نو دومره لوی سړی دی، عجزي څونه ده، عجزۍ ته یې ګوره. یو ځل په هندوستان کې یو کلی شاه جهانپور به ورته وي، هغې کې به کال په کال د دې غیر مذهب او د مسلمانانو په منځ کې باسونه کېدل. هندوان به هم راغونډ شو، سیکان به مو، مسلمانان به مو، انګریزان به مو. نو د هغې علاقې خلکو مشوره وکړه چې دې ځل لمونږ د باس له او د تقریر له او د مناظرې له څوک راغواړو. ټولو په دې فیصله وکړه چې مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه راغواړو. لوی سړی دی او لوی علم خدای ورکړی دی، دا مناظره به دې وکړي. نو مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه پسې د هغې علاقې عالمان رالل. وی صاحب سخ کال موږ هندوانو سیکانو سره د خپل اسلام په مطابق چې کوم باس کوو او د اسلام هغه حقانیت ورته ښکاره کوو، نو د هغې دپاره موږ د ټولو علماو سته انتخاب کړی دی. نابته کې وی ورځ هم کومه مقرر کړې ده، وی په پلانکې میاشت کې پلانکې ورځ. وی ډېره ښه ده، زه به د هغې نه یو ورځ مخکې درځم چې کوم تاریخ ستاسو دی، د هغې نه به یو ورځ مخکې درځم شاه جهانپور ته. چې هغه تاریخ راورسېد د هغې نه یو ورځ مخکې خلک رالل ریلګاډي ته، ریلګاډي کې به درځم، ټرین کې خلک ریلګاډي په د شاه جهانپور چې کوم ریلوے سټیشن دی، د دنیا عالمان او مسلمانان او طالبان دا راغلي دي، او لوی استقبال دی چې مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه به راځي او د هغې استقبال به کوو. لوی عالم دی. دی چې کله په ریلګاډي کې را روان شوی دی، سوچ یې کړی دی چې دا خو به ټول خلک زما استقبال له راغلي، عالمان به هم راغلي، هغه ته پته وه دا خو به زما په زړه کې دومره لوی سړی یم چې دومره مولیان دی زما استقبال وکړي. او بیا چې استقبال کوي نو چغې به وایي زنده‌باد او زنده‌باد زنده‌باد. یاره دا خو را باندې ښه نه لګي، قاسمه دومره لوی سړی خو نه، دومره لوی سړی. نو د هغې ریلوے سټیشن نه مخکې بل ریلوے سټیشن راته 15 کیلومیټره د هغې او د دې منځ کې فرق و. نو دی په هغه ریلوے سټیشن باندې کوشو، د هغې نه مخکې کوشو. ریلګاډی چې کله ورسېد نو خلکو ډبې کتلې دي، پکې نشته. یو ډبې ګوري، بله ډبې ګوري، لوی استقبال دی او بینرې دی او زنده‌باد چغې دي. چې ویې کتل دي پکې نشته. هلکه حضرت رانغې پریشانه دي چې دا خود نه ټیلیفون شته، هغه زمانه خو د ټیلیفونونو نه وه. او نو اوس مونږ کلی شو چې هغه پسې طلب وکړو چې حضرت تا خو مونږ سره وعده کړې وه، سالم ستا د مناظرې نمبر ایښی دی، او دا که ته راونه رسېدې خو د هندوان او سیکانو دا ټول خلک به راپورې خاندي. چې مولا هم پټ شو. مولانا قاسم صاحب چې په هغه بل ریلوے سټیشن کو شوی دی نو پیاده را روان شوی دی چې دا خلک ستړي شي او دوی خپلو کورونو ته لاړ شي. نو چې کوم مولا صاحب زه غوښتم نو زه به لاړ شم د هغه کور ته او بیټک ته به ور داخل شم چې نه ما ته څوک د زنده‌باد چغه ووایي، نه زما څوک استقبال وکړي چې زما په زړه کې هغه لویي پیدا نه کړي، دومره لوی سړی خو نه یم چې دا دنیا خلک دې زما استقبال کوي. نو لاره کې یو خوړ په خوړ پیاده مزل را روان دی، غریب خوړ کې چې راځي نه خوړ کې اوبه ډېرې وې. نو د پنسي اوچته کړی وې خو بیا هم دا پرتوب ته لون شو، کمیس یې اوچت که او پرتوب ته لون شو. نو د خوړ نه چې کله پورې وته نو اوس په دې سوچ کې دی چې دا پرتوب خو د مالان دی، د خټم شو لوندم شو، دا به انزل غواړي او دا به اوچولم غواړي. نو که دا خو انزل خو آسان دی، دا اوبو کې به یې غوپه کم، خو که دا زه اوچولو ته انتظار کوم نو دا خو بیا زما باندې شپه راځي او خلک مې هلته په تمه دی، هغوی به هم پریشانوي. نو دا چلې وکړه چې لنګ یې وواو او هغه خپل پرتوګ یې راواغېسته چې کوم لوند او د خټو شوی هغه یې ووینځه او کونټه یې ورسره وه چې زه په لاره به دا پرتوب په دې کونټه کې ورکمه
او په دې اوږه د پاسه به اوچت ونیسم نو هوا به وی او نور به پې لګي نو په دې بوچ. الله اکبر، فقیرانه شان دی. سړی کم سړی دی؟ د شیوخو د مفسرینو د محدثینو استاد، هغه سړی چې حضور پاک ورته نقشه اچوي، د علم لوی غر او لکه د ملنګانو غوندې هغه خپل پرتوګې په کونټۍ کې ورکه او کونټۍ په اوږه نیولې ده او نور ته یې نیولې ده او لنګې والې دی او غریب روان دی. خلق عالمان راغلي دي په ټیشن کې وګرځېدل، پیدا نه کړ. اوټلو کې ورپسې ګورې هسې نه اوټ چې ته مخکې راغلي بل ګاډي کې، په اوټلو کې نشته. مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه چې څنګه راغی نو ستړی و، یاره چې اوس ورځمه دا خلق بلا پوره نی خوارو، خامخا به لارو کې ولاړي، راشي هوټل ته لاړ شه نو هغې کې به یو ګنټه به په یو کمره کې لږ ارام وکړي نو بیا به لاړ شه. نو چې هوټل ته څنګه ورغی هوټل والا دې تپوس کو نوم دې څه دی؟ نو د خپل زوړ نوم خورشید حسن و، دا نوم یې بیا ځان ته بدل کړی، زوړ نوم یې خورشید حسن. نو هغه ته هغې ته یې وی زما خورشید حسن نوم دی او لږ سات دپاره یو کمره راله راکړې، په کمره کې یو بوټی خوب کوم ارام، دا جامې به مې موچي شي. نو هغې کې سم لاست مولیان ورپسې ګرځي، خلق خو خواره شو لاړل خپلو کورونو ته. خو چې کم مولیان دي هغې ګرځي ودرېږه د بسونو اډې ته لاړ شو چې ته بس کې نه راغلی، هلته هم نشته. یاره یو هوټل دی دې غاړه کې ودرېږي، هغې کې ګورو چې ته هغې ته نه ننوتې. چې هوټل ته ورل تپوس به هوټل کې کاو چې د مولانا قاسم نوم سړی خو څوک نشته هغې نه. چې هوټل ته ورل هغه رجسټر یې کته یو نوم پکې راووت خورشید حسن. وی دا څوک دی؟ وی دا دې کمره کې یو بوډا سپینګیری راغلی دی او په دې کمره کې دی. وی شکل یې څنګه دی؟ وی نرۍ غوندې شکل یې د خامتا جامې لاندې لنګ والی دی او مولا غوندې معلومیږي. خو هندوانو وی ودرېږئ ممکن ده چې همدا وی چې دروازې وټکوله مولانا قاسم صاحب پکې حضرت مونږ خو ستا لوی استقبال دپاره ولاړو په ټرین کې، په ریلوې سټیشن کې، او علاقې ټول علما او عوام الناس او د هندوانو سیکانو سره مقابله و. نو مونږ خپل شان نن خاو چې دا به لوی شان کتاب مونږ بوزو. دا تاسو څنګه راغلی؟ وی دقې خبرې نه مې ځان پټ کړی ځکه هوټل کې کمره کې دی رہی. قاسم دومره لوی سړی نه دی چې تاسو د په لویه مجمع کې د هغه د زنده باد چغې ووهئ. قاسم دومره لوی سړی نه دی چې دومره لوی علما دی د هغې استقبال ته په لارو کوڅو کې ولاړ. شیخ الهند صاحب دی فرمایي یو ځای کې مونږ ناستو، وی زمونږ دا خیال نو چې زمونږ شیخ دننه کمره کې ناست دی. وی زوما او نور ملګري دي، وی دې کې یو ملګري وی چې یاره د فلانکي کلي هغه قاري صاحب ډېر خشته ښکلی اواز دی، نو سار مانځه کې هغه پسې ځو چې هغه پسې مونځ وکړو، ډېر خشته قاري دی او خشته اواز دی. وی یو کس پکې وی چې کم؟ وی فلانکې. وی یاره قمقلو هلته ځو، هغه خو زمونږ مولانا قاسم صاحب ته کافر وی. نو موږ هغه کافر پسې مونځ کوو، زمونږ شیخ ته کافر وی او ته وی چې هغه پسې ځو. هغه چې چا خولې نه خبره وته وي هغه وي ما ته خو دا پته نه و چې زمونږ شیخ ته کافر وی، خو اواز یې ډېر خشته دی، مې چې مونځ به ورپسې وکړو. مولانا قاسم صاحب دا خبره واورېده، ځان یې غلی کړ. چې ماسخوتن کله مونځ وشو نو شیخ الهند صاحب وی مونږ چې کوم ملګري ناست وو وی مونږ ته چې سار وختي به پاسو، مونځ به یو بل جومات کې کوو. ډېره ښه ده، سار وختي پاسو تهجد یې وکړل. وی پونات کې وی مونږ وی چې شیخ صاحب ته ووایو چې دی خو تا ته صاحب کافر وی، د پې زمونږ مونځ کېږي ځکه چې یو مسلمان بل مسلمان ته کافر ووایي او هغه کافر نه. نبي علیه السلام فرمایي چې دا چا فتوا لګوله دی کافر ګرځي. نو مونږ ته خو شیخ معلوم دی او دا مولا صاحب زمونږ شیخ ته کافر وی، نو خو دی په خپله کافر دی، ولې مسلمان ته کافر وی؟ یو لوی عالم ته خیر غږ د شکول یریږو چې مولانا صاحب خو دی پیژني چې څنګه مونځ خلاص شو. هغه سړي سلام شاته وکتل، مولانا قاسم صاحب ولاړ ملامته خو شو چې زه ورته کافر ویم او دی راغی ما پسې مانځه ته ودرېده او شاګردان یې را پسې ودرولي دي. چې مونځ خلاص شو هغه مولانا صاحب راغی مولانا قاسم صاحب ته، مولانا قاسم صاحب ټولو خلکو نه مخکې معانقه وشوه. خو مولانا صاحب رنګ نه پته ولګېده چې مولانا صاحب ملامته دی. وی صاحب راځئ خپلې کمرې ته یې بوتي، خپل عذر پیش کوي. حضرت زه معافي غواړم، زما د خولې نه ستاسو په حق کې څه ګډې وړې خبرې وتې دي، زه معافي غواړم، ما معاف کا. مولانا قاسم صاحب ورته څه وی نه نه، وی تا که ما باندې د کفر فتوا لګولې ده نو تا په زړه کې د دین یو جذبه پرته ده، د دین د خاطره دې لګولې ده.
د خدای دپاره دې لګولې ده. نو زه دې لره عالم که په ما کې د کفر څه خبره وي نو ما ته ووایه چې زه ستا په لاس توبه وباسم او ستا په لاس ایمان راوړم او د هغې نه معافي وغواړم. اوس یې دې دا خبره کې په ځمکه نه نوځي چې خدای پاکه دا څه په غم واوړې ده. نه صاحب نه ووایه خیر ځکه ما د الله په شان کې څه ګستاخي کړي نو د الله په شان کې ګستاخي کفر دی هغه ته کافر ویم. که ما د نبی علیہ السلام په شان کې څه ګستاخي کړي نو د پیغمبر علیہ السلام په شان کې ګستاخي کفر دی د هغې نه توبه وباسم ما ته ووایه. که ما د قرآن په حق کې څه ګستاخي کړي نو د خدای د کتاب په حق ګستاخي کفر دی ما ته ووایه د هغې نه توبه وباسم. ویې سړی چې نه جی استم نه دي کړی استم نه دي کړی او به زه معافي غواړم دې ته عاجزي وایي. موږ به څه کوو الله چې معمولي څه خبرې زه د چا نه کم یم څه ملا هم وایي پیر هم وایي امیم وایي زمیدارم وای تاجرم وای دا کبر به مونږ کوم ځای ته رسوي؟ د دواړو جهانو سردار مدینه منوره کې روان دی په یو ډیران تیر شو صحابه ورسره دي ټولو پوزې پټې کړې. حضور پاک مبارک صحابو نه تپوس وکړو وی دا پوزې مولې پټې کړې؟ وی صاحب دا ډیران دی د دې د وجې نه پټې کړې. وی ډیران څه ته وایي؟ ډېر هوښیار. وی صاحب دا خلک په ګندګي غورځوي ډوډۍ پې پاتې شوې وغورځوي جامې چې خیره نشي زړې شي سلیدلی پې وغورځوي اډوکې پې غورځوي. نه دا خو ډیران نه دی دا خو ډېر د عزت شی دی. صحابه حیران شو الله او رسول ته باقي پته ده. وی ګوره جي وی هغه شی په دې ډیران تاسو غورځوئ او پوزه ترې پټوئ د کوم شي دپاره چې یو مسلمان بل مسلمان وجني او یو مسلمان د بل مسلمان عزت اخلي. هغه جامه چې مسلمان به مسلمان وجني چې زړه شي دلته وغورځوئ بیا دې پوزې پټوئ. هغه ډوډۍ چې مسلمان د هغې دپاره بل مسلمان وجني او د مسلمان عزت اخلي هغه ډوډۍ چې د مسلمان خېټې ته لاړه شي نو په دې ډیران یې غورځوئ ګنتې جوړ شي. هغه میوې او خوراکونه چې مسلمان ولا مسلمان وجني او یو مسلمان د بل مسلمان عزت د هغې دپاره اخلي هغه چې څښا شي او ستا نه فالتو شي نو په دې هغوی ډیران ورته وایي. دا خو د عزت شی دی. جامه ډوډۍ او ستا خوراک چې د نه فالتو دی پې پروت دی دې له خو مسلمان وجني. رونو انسان خوري څه اغوندي څه او د انسان حقیقت څه دی؟ ډوډۍ څونه عزتمن شی دی او څونه محترمه ده خلک یې ښکلی او رومال ته تاوی لیکن چې د انسان د مبارک خېټې ته ورورسېږي څه بلا ته جوړه شي. دا د انسان حقیقت. ډوډۍ خشته شي او میوه سیب کیله انګور د قیمت شي اعلی شی دی خو چې د انسان خېټې ته ورورسېده څومره ګنتې جوړ شو. د انسان د دن نه کارخانې دغه حیثیت دی. اوله نطفة واخره جیفة وفیما بینهما حامل للعذرا. وی اول د نطفه ده اخر مردار د چینجو که انسانیت پکې نی او ایمان پکې نی او یا پکې فسق و فجور راشي د چینجو جاله او دې میانس کې وګوره نو په ګېډه کې دې څه مرداره پټه کړې ده. دا ټوکړه ده په بکس کې پرته دکاندار صاحب پرته څومره مزیدار او خشته خو چې د انسان د وجود نه توشي په درې مرسخه بین کوي که نه کوي. دا د انسان د وجود حقیقت دی. اوبه دي خشته مزیدار ښکلې پرتې دي خو چې د انسان وجود ته داخلي شي نو سخا موتیا د بیا کې ته جوړې شي که جوړې نه شي. څه حقیقت دی د انسان. میلو درنده دی که دې څپیونه کې که نوکونه دې وانغښتل او زیاتي ویښته دې وانغښتل او یو میاشت در باندې تیره شوه قسم د خپل بچي او ښځه به هم در نه یېرېږي. غټ غټ بریک به دې نیولي او لوی لوی ویښته به در باندې ختلي او غټ غټ نوکان به دې نیولي او څښا خیرې به بین به دنه ځي. دا د انسان حقیقت دی. لامبې به جامې به خشته اچې او ویښته به دې کټ کې او نوکان به دې کټ کې او په صابون به لامبې نو ښکلې به او که دا دې ونه کړل ځکه ته یو هفته یو میاشت وملامبه نو څښا بین به دنه ځي او که به دنه نه ځي. دا د انسان حقیقت دی. او دس چې ماته د خلکو نه ځان لرې کوي ولې کوم بین چې دنه ځي د هغه بین د لاسه نه ښځه خوب کولی شي او نه در بچي خوب کولی شي. د انسان به کبر څنګه کوي؟ دا د کبر ځان پسې مټې وال یو غاښ باندې چې د انسان دړ شي څومره چغې وباسي. بیا کور کې چې څوک خوب نشي کولی خېټه چې معمولي بې اعتداله شي نو بیا دومره دستونه پې ولګي هغه د عزت انسان بې عزته شي جامې ته لاندې رواني. څښا بدبویه انسان سره کبر نه دی مناسب.
انسان سره عاجزي مناسبه. زمونږ په دې علماو کې یو ډېر لوی عالم تېر شوی دی مولانا رشید احمد ګنگوهي رحمت الله علیه. ډېر لوی سړی. د دې سړي دومره لوی علم دی چې دره د دې علم ته کله حیران شم چې خدای دې تا کوم علم ورکړی دی. په ترمذي یو شرح لیکلی کوكب الدري او په بخاري یو شرح لیکلی لامع الدراري. سړی علم ته د حیران شي خدای دې سړي تا کوم علم ورکړی. نو چې دومره لوی سړی وي نو هغه کې خامخا یو بوډۍ لګوچت عالم راځي. علم یو لوی نعمت دی. نو څنګه سړی ظاهري خشته جامه واچي چوغه واچي او شکل ښکلی کړي نو ځان ورته لږ لوی ښکاري. دارنګې چې چا کې علم زیات وي نو د علم په دې سړي کې لږه نشه پیدا کړي. دې لومبې لاړ مولانا حاجي امداد الله صاحب مهاجر مکي له او غله لاړ. نو حاجي صاحب ورته وایي بیعت وکړه ما سره. حالانکې حاجي صاحب چا نه دا مطالبه نه وه کړې. وی صاحب بیعت به وکړم خو ما نه دا ذکر و اذکار نه کېږي. کتابونه کتل دي او طالبانو د سبق ویل دي نو دا ذکر و اذکار او دا قصې پسې مانه نه کېږي. زه یو شپه خو را سره تېره کړه که یو شپه تېره کړه زه ډېره ښه شپه به تېره کړه. نو چې شپې ته ورسره پاتې شوم نو حاجي صاحب د شپې پاسې تهجد یې کول. وایي ما به تهجد نه کول کتاب طالبانو له ګوره او سبق طالبانو ته ښایم خو وشرمېدم. وایي مې چېرې دا دومره سپینګیرې سړی پاسې و تهجد کې راشه ته م ورسره وکړه. وایي پاسې تهجد مې ورسره وکړو. حاجي صاحب ناست خپل ذکر و اذکار کوي. نو یې زه شرمېدم چې دې اوس ذکر و اذکار کوي بوډا سپینګیری او زه سملم نو دا خو لږ یو بوډۍ بده خبره ده. نو امام ورسره لږ لږ ذکر و اذکار وایي هغه د حاجي صاحب هغه ذکر چې هغه به لا اله الا الله وي که نه معمولي غوندې به یې په زوره کړل. وایي هغې زما دې زړه یو څو جټکې یې ورکړی. وایي چې سهار شو ورنږدې شم چې صاحب بیعت به وکړم خو ډېرې کلمې به راته نه ښیې یو دوه درې ټکي به راته ښیې. وایي خیر دی یو شی درته ښیم صاحب ذکر بیعت یې ورسره وکړو. مولانا رشید احمد ګنگوهي چې یو ورځ تېره کړه وی صاحب زه در سره یو څلوېښت ورځې تېروم. وی زه خپلو طالبانو د سبق ښایم. وی نه صاحبه خیر دی ما له لږ ټیم راکړه در سره پاتې کېږم. لږه یو پوټې غوندې د علم هغه لویوالی پکې و کبر پکې نو لوی شخصیات دي خو خامخا. نو حاجي صاحب یو ځل ډوډۍ خوړه چې ډوډۍ خوړه دی ولا راغلی دغه مقام کې. نو حاجي صاحب ته میوې هم پرتې وې روجې موجې پولو مولو دا قصې پسې پرتې وې. نو دی ورسره کېناسته. نو چې کېناست نو حاجي صاحب دال راواغېستل او په یو کاسه کې یې واچول او یو ډوډۍ ورسره کړه. او مولانا رشید احمد صاحب ته وی رشید احمد وی دا هغه ګوټ کې کېن دا ډوډۍ وخوره. اوس که بل مرید و که نه د دې زمانې مرید وی به چې خط دې ته پیر وایي په خپله غوښې خوري او مال یې دال راکړل په خپله لګیا دی او صاحب به دغه خوري روجې خوري او بریاني خوري او چرګان خوري او مال یې ډوډۍ راکړه او غاړې ته کېنه او دال یې راکړه. دا پیري مریدي بیا په کار نه ده. نن سبا خو تکړه هغه پیر دی چې خشته لنګر چلی. مریدان د هغه پیر ډېر صفتونه کوي. تاسو تپوس وکړئ که مرید به د هغه پیر ډېر خشته لنګر یې دی ډېر مزېدار غوښې دي سرې کړي دي پکې. هلکه ته ډوډۍ له ځې او د ډوډۍ دپاره پیري مریدي کې هوټل والا نه بیا وکړه بیعت د هوټل والا نه وکړه هغه ډېر شیدونه پخوي ډېر خشته لنګر یې ډېر سپېشل او ډېره زبردسته ډوډۍ ده او مزېدار تیکي دي پکې او صاحبه خوراکونه دي پکې. نو زه که تیکو والا نه بیعت کوې نو پېښور کې تیکو والا ډېر دي هغې نه بیا وکړه. معیار د حقانیت د زړه باطن دی صفایي ده کبر پکې نه غیبت پکې نه او الله یادوي او چې ته ورته وګورې او تا ته الله یاد کړي. اولیاء څوک دي؟ نبی علیہ السلام فرمایي هغه خلک دي چې دي ولیدلی شي الله ورته یاد شي. نو که داسې دې زمانې پیري مریدي وایي چې په تندر دې لګي دا خپله مال یې دال راکړلو نو یې ډوډۍ لاس کې راکړه په خپله لګیا دې پولو نه خوري غوښې خوري چرګان خوري. خوا مولانا رشید احمد ګنگوهي غاړې ته کېناستو چې ډوډۍ وخوړله غوندې وی دې خو رشید احمد دلته راشه رانږدې یې کړ. مولانا قاسم حاجي امداد الله صاحب لګیا د هغه مخکې هغه ښه خوراکونه خوري. وی رشید احمد خفه نه شي ځان له مې کړې. وی د دې دال او د ځان له ډوډۍ د خوراک هم قابل نه مې پکار دا و چې هغه مخامخ سپلو سره مې کېنولو چې دا مې در باندې سمولې خو یاره لږ رحم مې در باندې وکړې احسان مې در سره وکړه دال او ډوډۍ مې در کړه در باندې مې وخوړل د دې قابل هم ګورې نه. او ته څه وایي؟ وی حضرت وی زه د دې قابل نیم چې ستا د خانقاه او ستا د دې دربار د مریدانو سپلی سمې کم د دې قابل نیم. وی دا دې را باندې لوی احسان وکړه چې نوړی ډوډۍ دې راکړه او غاړه کې دې کېنولو ډوډۍ ته یې واغېسته په شوټه پوی خوره بچې اوس ما سره
ته د دې قابل چې تعالی زه د خپل خلافت اوس درکم اقر وز باندې خلیفہ قضا او زما په ګدای کینا او چې څنګه ما مریدانو ته لګیاوم او بیعتونه کول تو زما په ځای کینا او خلکو له طریقې ورکوه عجزه کې کمال دی. مولانا رشید احمد گنگوہی کم ځای ته ورسېد یو ځل ناست دی اشراق مانځه دپاره ناست دی یو طالب راغی طالب شاته کېناست ادب دپاره شاته ناست دی مخکې ناست د مانځه په انتظار دی او طالب شاته کېناست د ادب په خیال چې د ما استاد پر شاته کېنم چې دا استاد زما ډسټرب نشي یعنې ذهن باندې بوج را نشي چې مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه چې شی وګرځوله طالب شاته ناست دی دې په طالب پاسې کېنه طالب پاسې دی نه به پاسې کېنه او زه استاد امر دی طالب کېناسته مولانا رشید احمد گنگوہی راغی طالب نه شاته کېناسته وی چې څومره سات تا زما شاته ناسته کړی دومره به زه ستا شاته ناسته کوم ته خو د پیغمبر د حدیثو طالب ولېله مې ستا خو ډېر لوی حیثیت طالب به پاسې دی کو پاسې دی ښه بني کېنه څومره سات چې هغه ناسته کړو هم شاته کېناست درس و یو ځل بارې درس کو باران شو چې باران شو طالبانو منډې کړې وی درس جی باران شو وی دی کوټې ته دی طالبانو کوټې ته منډې کړې کتاب ولی کتاب لون نشي څوک چا کتاب اوچت که چا صادر اوچت که چا ټپۍ اوچت کړه او چې طالبان کوټې ته څنګه لاړل مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه لاړ پیزار سره او خپل صادر یې خور کو د طالبانو سپلی پیزار راخلي په هغې کې چې د هغې نه یې پڼ راوتړه طالبانو منډې کړې حضرت داسې کې زمونږ د حدیثو شیخ او استاد او ته زمونږ سپلی خپل صادر کې او بیا غری پڼ نو تړل وی دا لمدېږي نو دا به ته راوچتی وی تاسو ټول د الله او د رسول خبرو کې مشغول یې ټول ورځ لګیا یې قال الله تبارک وتعالی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژبه هم د خدای او د رسول خبرې چلیږي نو چې ستاسو پیزار اوچت نه کم د چا پیزار به اوچت دې لویو خلکو کې ګټلې ده په دغه عاجزۍ ګټلې عاجزي الله به خوشحالېږي من تواضع لله رفعه الله څوک چې د الله دپاره په ځان کې عاجزي پیدا کړي چې الله په عاجزۍ خوشحالېږي او زه به هم عاجزي کوم کبر لویي به نه کوم نو پروردګار نبی علیه السلام فرمایي عزت ته الله په لاس کې دی الله به ولې عزت ورکوي او چې کم لویي کوي ځان کې کبر پیدا کړي نبی علیه السلام فرمایي وضعه الله الله وی سر به دله هم ښکته به دې کوم په عاجزۍ الله خوشحالېږي اوس عاجزي دا نه چې جامې به شلېدلې چې عاجزي دې ته نه وي چې سپلی به دې شلېدلې وي عاجزي دې ته نه وایي چې صادر به دې شلېدلي او جامې به نیندې نه حدیث پاک دی ان الله جمیل یحب الجمال الله ډولې دی او ډول یې خوښي جامې پاکې باچې سپلی ښه پالش کړی اچوه صادر ښه خشته اچوه پټکې ښه صفا اچوه صابون سره لامبه خوشبو نبی علیه السلام پورې کړې ده بالکل استعمالوه عاجزي دې ته وایي چې بل مسلمان ته به سپک نه ګورې دې ته عاجزي وایي دا به نه وی چې زما په شان جامه د چا ده زما په شان مسلماني د چا ده بل مسلمان ته سپک کتل او بل مسلمان د ځان نه کمزورې ګڼل دا کبر دی دا به نه کوې خپله معاشره کې تا سره یو طالب العلم ملګری دی هغه ته به سپک نه ګورې تا سره په خپل ګاونډ کې یو غریب ملګری دی هغه ته به سپک نه ګورې تا سره په دکاندارۍ کې یو غریب ملګری دی هغه ته به سپک نه ګورې دا پکې لا څه شی چې یم خو زه هم چمن دیگری نیست ما پشان لا سوک داسې بنا دې ته عاجزي وایي عاجزي دې نه وایي چې جامې به دې شلېدلې او پیزار به دې شلېدلې او جامې به شلېدلې چې او صادر به شلېدلې دې ته عاجزي نه وایي نو عجز و انکسار دا هغه صفت دی چې دا په الله کې نشته الله لوی ذات دی دا الله پاک د مسلمان دپاره خوښ کړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې بر اسمانونو ته لاړ او د پروردگار سره ملاقات شو نو الله یې تپوس کوي وی څه تحفه دې ماله راوړې ده ګوره دا عجیبه تپوس دی اوس الله له به څه تحفه وړې الله سره خو هر څه شته ماله دې څه تحفه راوړې ده خایا شابه نو حضور پاک مبارک خو هوښیار او وحی به ورته کېدله وی الله داسې تحفه مې دله راوړې ده چې تا سره نشته داسې تحفه مې دله راوړې ده ته به حیران چې به څه تحفه چې الله سره نی التحیات لله والصلوات والطیبات الله د بدن د مال د جبې عاجزي مې دله راوړې په جبه هم ستا په دربار کې زاری کوم
التحیات. او د مال په بنیاد به ستا په دربار کې عاجزي کوم، او د وجود په اندازه په خپل وجود به هم ستا په دربار کې عاجزي کوم. عاجزي مې راوړې ده په خوله، په بدن، په مال کې، دا عاجزي تا سره نشته. نو چې دا واقعي چې دا د خپل عاجزۍ اظهار وکړو، الله وی السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته. زما تسلیمات، سلامونه او رحمتونه او برکتونه دې پتا نازل. نو حضور پاک بیا سوی ځان سره په نبی علیہ السلام خو رحمت نازل شو، سلام شو، نو ګناه امت پاتې شو. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. زما په نیکانو بندگانو او پما او زما په غریبانانو، زما په نیکانو امتیانو او پما او زما په غریبانانو امتیانو دې ستاره طرف نه سلامتی. هغه د پیغمبر علیہ السلام د عاجزۍ خبره او د الله ذوالجلال هغه سلام او بیا د نبی علیہ السلام د عاجزۍ هغه درخواست امت لپاره دون الله ته خوښ شو چې منځ کېدله لازم کړو. منځ کې به عاجزي دا ډېر د کمال شی دی. څومره چې د ځان عاجزه کړ هغه امر به د الله خوښې. او د دنیا نعمتونه دا د الله سره دي، ګورې بنده سره نه دي. وما بكم من نعمة فمن الله. څومره نعمتونه دي، که مال دی، که دولت دی، که روغ صحت دی، دا ټول د پروردګار سره دي. نو عاجزي به کوو، لویي به نه کوو. لوی به خدای ګڼو، ځان به عاجزه ګڼو. چې عاجزي دې پیدا کړه. ګوره سجده په مانځه کې وایي دا د عاجزۍ نښه ده. څومره چې تندې په خاورو کې راښ کړه دا د عاجزۍ نښه ده. دا رکوع چې کې دا د عاجزۍ نښه ده. دا دواړه لاسونه چې په سینه باندې تړي دا د عاجزۍ، ځان ته خپلې زولنیت کړی دی واچولی، دا د عاجزۍ نښه. او چې دا ټیټېږي او دا تحیه شکل کې ټول د عاجزۍ، مونځ ټول عاجزي ده. حج چې کې ګوره دوه څادرې دې واچولې او خپې دې بربنډې کړې او سر دې سرتور، دا ټول د عاجزۍ نښې. عبادت هغه عبادت دی چې په هغې کې عاجزي وي، او چې عاجزي پکې نه او کبر وي نو هغه عبادت نه دی. نو خدای پاک دې په مونږ کې تواضع پیدا کړي. الله دې مونږ د کبر نه وساتي. یو پلار ته او مشر یو افسر ته ولاړې څونه د احترام او د ادب لاندې ولاړې، دقسې د احترام او د ادب لاندې به ولاړې. یو خوا سوچ او بل خوا سوچ او فکر به بلکل نه کې، او بیا به ورته ټیټ شي، دا سر ټیټول دا بیا احترام شو د الله. او بیا سجده کول چې دا تندې خو بهترین اندام دی، دا ورته د خپو په ځای کې او په خاورو کې کېږدې، دا د الله بل احترام او بل عزت دی. او چې ورته ودرېدې نو دې وخت کې به د دنیا خبرې بند دي، دې وخت کې به لاسونه او خپې رقول بند دي، دې وخت کې به شونډې په خوراک او په نینو او په چکو خوځول بند دي، او دې وخت کې به د بل چا سره سلام کلام هم بند دي. ولې؟ دا د خدای احترام دی. که تا پکې د مخلوق سره خبرې منظم کې او بل سره هم خبرې کې، منظم کې او ځانونه هم ګرې، او یو خوا بل خوا هم پکې ګورې، او څوک سلام اچي او ته وعلیکم السلام، الله به وایي تا خو زما عزت ونه کوې. یو مشر ته ولاړې نو ټوله توجه به د هغه خپل مشر ته وي. که اخوا دې خوا ګورې او څوک سلام او ته غله داسې ګورې او کله داسې ګورې، نو هغه له به غوسه وردي چې وروره ما مخکې ولاړې، لږ د ادب لاندې ودرېږي. منځ ټول ادب او احترام دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله د الله ادب کړی دی، احترام یې کړی دی. والله د دې خبرې وړ دی چې مونږ احترام او ادب وکړو. احترام ادب د هغه چا کېږي چې څوک لوی شخصیتي او لوی ذاتي، د الله نه لوی ذات بل نشته. دا احترام الله کړی دی، او دې مونږ ته هم تعلیم را کړی، صحابو ته هم تعلیم ورکړی دی چې تاسو به د الله احترام او د الله عزت کوئ، او کم شی چې بیا الله ته منسوب دی او نسبت یې کېږي د هغې به احترام کوو. لکه بیت الله شریف شو، اوس دا یو تعظیمي نسبت دی. بیت الله د الله کور، تعظیمي نسبت. الله پکې اوسېږي نه، او نه الله یو کور اوسېدو ته محتاجه دی. ادب او احترام به کوو. د حضور پاک په زمانه کې د بیت الله د پاسه به د ریخمو غلاف پروت و. د عزت دی، ګنې ګټو ته د ریخمو د غلاف څه ضرورت دی چې ورته اچولی کېږي؟ دا د هغې احترام او عزت د بیت الله. او حضور پاک په خپله ښکل کړی دی، او صحابه کرامو ورپورې مخونه مږلي دي، او بیا ملتزم ته به حضور پاک په خپله ورغی، او صحابو ته یې ویلي دي چې دلته دعا قبلیږي، او کله یو مخ مږه او کله بل مخ مږه، او بیا د بیت الله تعظیم کا او احترام ته ویږتې. دا ټول د دغه ګټو او د دغه کوټې عزت ولې کوي؟ نسبت الله سره دی. دا په حقیقت کې د الله عزت او د الله احترام. حجر اسود یو کاڼی دی، کاڼی، لیکن حضور پاک په خپله ورغلی دی او ښکل کړی دی. او چې رسېدې ورته نه شوې
نو لاس په یو سي اب خپل کې، او کدا سم نشي کوله یو چوکا ولا یو سا هغه خپل کا، او کدا سم نشي کوله لره دینه وته درې کو یو سلام یو د ادب استلام چې وته وي د ادب احترام تقاضا وکا. دا ولی یو کانه دی، لیکن حضور پاک فرمائی الحجر الاسود یمین الله فی الارض، وی حجر اسود پزمکا دا اللہ خیلاس تے. نو دا اللہ لاسونه نشتا او نه په حقیقت کې دا اللہ خیلاس تے. یو نسبت اللہ سره پیدا شو دا پیغمبر علیہ السلام په مبارک جبا، نو دا دغه نسبت دون احترام او عزت تے چې د دواړو جهان او سردار چونډه مبارک سونه قیمتي دي. د دواړو د جهان او سردار جبه مبارک سونه قیمتي ده، دا غي مبارک لا سونه قیمتي دي، لیکن هغه نسبت د کانی چې الله سره دی حضور پاک هغه قیمتي شونډه او قیمتي جبه په دغه کانی لګي. ولی نسبت الله سره شو. الله سره چې نسبت قرآن شریف دا الله کتاب دی، کتاب الله ور الله سره نسبت ته د دې سونه قدر دی. قرآن شریف کې الله ویلا یمسه الا المطهرون، په پدې ته بلاس نه ورو. حالانکه دا خو کاغذ دی، او کاغذ کې بیا حرفونه دي او کارخانه کې لیکل شوی دی یا په ګوتو لیکل شوی دی. دغه کاغذ چې د اوربشو د جوارو د بوسو نه جوړیږي او کارخانه ته لاړ او دغه کارخانه باندې پرنٹ اوت او چاپ اوت او د الله قرآن په چاپ شو، نو دې سره د څه نسبت دی؟ الله خو دې له ګوتې وروړلې دي او نه الله تعالی دې کاغذ سره جنګېدلی دی او نه وسر رسول الله مبارک جنگیدلی دی او نه دا حجر اسود سره جنگیدلی دی، خو یو نقشه په دې کاغذ چاپ شوی ده، هغه نقشه د الله د خبرو ده. دا نقشه د الله د خبرو نقشه ده، د الله د کلام نقشه ده. نو دون الله په خپل عزت ورکوي چې لا یمسه الا المطهرون، به اودسه به ګوتې نه ورولي. که چا به اودسه ګوتې په قرآن شریف خو څه کوي چې د هغې نه کوم رومال تاو دی، رومال خو زیاتي شي د هغې، او خو د قرآن عیسی ګوري د قرآن یو هغه رومالی چې بهر نه دی، یو هغه چې دا بعضې رومال د قرآن شریف د کانټې سره وګنډي، هغه کانټې به والم، هغه کانټې چې د قرآن شریف په محفوظ دی او ګنډېدلی دی او د قرآن جز دی، هغې له هم ګوتې وروړل جرم دی، هغې له به هم نه وروړئ. او چې په لویه بې اودسۍ کې مبتلا شي نو د قرآن شریف تلاوت هم بند او حرام نه به کې بلکل، قرآن به نه لولي چې سړی په لویه بې اودسۍ کې مبتلی. اوس دا قرآن لوستل خو ستا خپله خوله ده، نو اړقی راړقی دی سره سدی دا د قرآن حروف کو تا جوړ کړل، الف تا جوړ کړ یو مخرج کې، بی دې په بل مخرج کې جوړ کړه، جیم دې په بل مخرج کې جوړ کړ، قاف دې په بل مخرج کې جوړ کړ. دا خو ستا شونډې دي او ستا غاښونه دي او ستا ژبه د ستا خپله کارخانه ده. دې کې خو الله ګوتې تاله نه دی والی او نه پکې پیغمبر ته له ګوتې والی دي او نه پکې د قرآن شریف کاغذ دننه پروت دی، لیکن په دې ژبه او په دې شونډو چې کم حرفونه روزي د دې کارخانې نه، دا هغه حرفونه دي چې دا د الله د کلام نقشه ده. نو دا خپله ژبه چې ستا اختیار کې ده او خپل غاښونه چې ستا اختیار کې دي چې ته په لویه بې اودسۍ کې نو د قرآن حرف به پې د ژبې نه نه راوباسې، د قرآن د نقشه به پې نه جوړی، د قرآن نقش به په دې ژبه نه جوړی چې په لویه بې اودسۍ کې پروت دی. دا ولې؟ دا د قرآن شریف احترام دی، دی تعظیم دی او دی لویي درو، دا احترام به کو، دا د حضور پاک احترام دی، دا د هغه د کلي احترام دی. یو نسبت جوړوه رسول الله، دا الله پیغمبر، الله سره نسبت ته احترام به کو. کتاب الله، الله سره نسبت ته احترام به کو. رجال الله، هغه خلق چې تا الله ته رسی او ستا او د الله په منځ کې واسطې او نسبتونه دي، د هغې احترام به کو. بیت الله، د الله کور، جومات وغیره چې جنابت په لویه بې اودسۍ کې مبتلی نو دې جومات ته به نه داخلېږي، جرم دی ګناه ده. حالانکه دغه جومات ته خو هم دا خاوره ده، ګټه ده که نه، دغه ځمکه ده، څه چل لمونځ مه کوه، ځه تلاوت پکې مه کوه، نو دا داخلېدل ورته ولې منه دي په لویه بې اودسۍ کې. دا د دې نسبت چا سره پیدا شو؟ الله سره. چې الله سره نسبت پیدا شو احترام بکې، عزت بکې. یو دلیل نه دی، په سوونو زرګونو دلایل دي. صحابه کرامو به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره چې کله په لویه بې اودسۍ کې مبتلو نو لاس به مور سره نه ملاوه، دون احترام به کو. حضرت ابو هریره رضی الله عنه په لاره را روان دی، حضور پاک مبارک سره مخامخ شو، نو دې ته پټېده په یو لار باندې. نبی علیہ السلام کله کونې وه، خو ابو هریره په لویه بې اودسۍ کې و، غږ یې ونه کړه، ځان سره یې بوته
کېناستل. ابو هريره رضی الله عنه وایي چې د نبی علیہ السلام پام بل طرف ته شو نو غلې غوندې پاسېدم او مې لامبله او بیا رالم کېناستم چې نبی علیہ السلام ما ته وکتل این کنت ابا هريره ابو هريره چېرته تللی ته خو ما ځان سره راوستې دلته مې کېنولې دا چېرته غیب شو ولاړې او ورته څه وایي وی د الله رسوله انی کنت جنوبا زه په لویه بې اودسۍ کې مبتلا وم فکرهت ان اجالسکا دا مې ښه ونه ګڼل چې په دې لویه بې اودسۍ کې د مبتلا یم او ستا په مجلس کې دې کېدم ځکه لاړم او مې لمبل نو منه نه دي چې په لویه بې اودسۍ کې څوک مبتلی او د پلار سره کینی یا مور سره کینی یا استاد سره کینی لیکن حضور پاک په دې خبره خاموش پاتې شو. دې ته زمونږ طالبان تقریر د نبی علیہ السلام وایي یعنی حضور پاک دا ورته ونه وی چې نه خیر دی نه به دې لمبل چپ پاتې شو. دینه علما دا مسله معلوموي چې د حضور پاک د مجلس ادب بام کې حضور پاک چې کم مجلس کې کینی نو ته جنابت سره په جنابت کې په دغه مجلس کې مه کېنه لاس به نه ورکو لاس د نبی علیہ السلام لا ولې ځکه په بیادسۍ کې مبتلا دا د حضور پاک عزت دی او د حضور پاک احترام دی او قرآن شریف کې الله په خپله ذکر کوي یو نه بل یو نه ډېر بعض صحابه به راغلل هغوی به دیوال غاړې هغوی خو نه وپوهې که نه نوي نوي مسلمانانو پته ورته نه لګېده هغوی به وي دا عام انسان دی نو دیوال غاړې ته به یې آواز وکړه یا محمد اخرج الینا اے محمد بار روزه هغه خو نوي مسلمانانو نن اسلام راوړو هغوی ته خو پته نه وه فورا الله آیتونه رالیږي چا به په مجلس کې شور کاو اوچت اواز سره به یې خبرې کولې فورا الله احترام د پاره آیتونه رالیږي یا ایها الذین آمنو اے د ایمان خاوندان دا ډېر د مینې لفظ دی ښه اے د ایمان خاوندانو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی د پیغمبر د آواز نه به آواز نه اوچته ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض یو سره چې څنګه په زوره چغې خوښې او خبرې کوي ای فلان کیا ای فلان کیا ای د فلان کی زویا دا چغې به نبی علیہ السلام ته نه وهي ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون که د پیغمبر د آواز نه مواز پورته کو یا په خپل مجلس کې یو بل ته په نومونو کوم آوازونه کوي په دې نوم د نبی علیہ السلام ته آواز وکړه لکه یار دوسته چې څنګه ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون وی په ځان به خبر هم نه او دا ټول منځونه او دسونه او حجونه به د ډب ته پریوتي او برباد شوي وي څومره سخت الله یو اډر نازل کړ یو سخت حکم یې نازل کړ عمل دې ټول بربادو ټول نیکي دله په اوبو کوم که د پیغمبر بې ادبي دې وکړه کاغه سره د داسې خبرې وکړه لکه عام مجلس کې چې تاسو یو بل سره خبرې کوي او کاغه مجلس کې د اواز پورته کا ان الذین بیا نبی علیہ السلام ته وایي خیر دې خفه کېږه ما ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون وی دا چې کوم د دیوال پورې غاړه ته چغې وي ای فلان کی یا روزه نو خیر دې دا ناپوهه دي لا پورا د دین پوهه لا نه ده حاصله ده یوې ورځې دوه ورځې مسلمانان دي ادب لا پورا دوی صحابو ته موږ بې ادبه نه شو ویلی لوی خلک دی خو د یوې دوه ورځو مسلمانان دي لا دین پوره نه دي زده کړی رورو به زده کوي نو ته دې خفه کېږه ما ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم د نبی علیہ السلام په مخ کې چې څوک ټیټ اواز کوي غلی غلی لګي او چغې نه وهي قرآن شریف کې الله وایي دا هغه خلک چې دې زړونه د ما کنټرول کړي د دې زړه کې تقوا ما چولې ده دوی له مغفرت دی او لوی اجر دی دا ادب ښیي چې د پیغمبر ادب کوه دا ولې نسبت الله سره دی الله سره نسبت دی ته به قدر کې احترام به کې عزت به کې قسم دی د حضور پاک د کلو خلکو احترام کړی حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مدینه شریفه ته تلو نو اخو ډیر شاګردان لرل او ډیر لوی د دین یو غرو ډیر لوی احادیث او د قران حکیم نه بس زرګونو نه په لکونو مسلې راخلي او د حدیث او د فقه لوی استاد دی شاګردان په خبر شو خوشاله شو رالل مسله د دین دا سره چې څوک لاړ شي مدینه منوره ته نو په مدینه شریفه کې دي سلويخ منځونو کې او روایت کې دا سره راغلي هغه سلويخ منځونه اتور ودو کې پوره کېږي نو دا حاجیان صاحبان چې لاړ شي نو دي اتر ودې کوي تیری او سلويخ منځونه کوي د دوی لوی فضیلت ته نبی علیہ السلام د سفارش ذریعہ ګرځي نو چې یو ورځ تیر کړه نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مرګرو ته وی چې زه خو ځم
هغې وی څنګه کم خوا ځې واپس ځم وی نه نه داسې چېرته کېږي موږ سره به دلته کې ته ډېری مېلمه به یې زمونږ چې سبا بیا شوه وی بیا ځم ملګري بیا راغونډ شو ته ته څه کې چېرته ځې دا خلک به راپورې خاندي چې دا ستاسو څنګه استاد دی او څنګه امام دی او څنګه پیشوا دی دې د پیغمبر علیه السلام کلي کې نه ټینګېږي او تښتي موږ سره به خامخا ایسارېږي بیا ایسار که بیا ورته خلک راغونډ شو چې یا صاحبه چې بیا ته وی کم از کم چې میاشت دوه سره نه تېری خلک خو کوشش کوي زرګونه لکونه روپۍ لګوي دې زمانه کې چې د پیغمبر علیه السلام په کلي کې مې وخت لږ زیات تېر کړی منځونه قیمتي دي د نبی علیہ السلام مبارک سلام پکې کېږي هغه قیمتي دی نو ته ځې دا خلک به راپورې خاندي زه چې دومره نه ایسارېږې نو دا څلوېښت منځونه خو په دې جومات کې وکړه که نه چې مجبور یې که او تا 100 زر دی زما عذر دی وی نه دی پرېږدو 100 زر دی مونږ ته عذر ووایه دا مونږ پورې به ستا شاګردان زمونږ شاګردان خاندي وی ښه نو زما عذر دا دی چې تر کله زه د مدینې منورې د ځمکې ته رادننه شویم نو ما اودس نه دی مات کړی ما بول نه دی کړی زه په دې خبر یریږم چې اسنا په داسې ځای کې زه متیاز وکړم چې په هغه ځای د رسول الله مبارک قدم پروت دي دا خو ټوله ځمکه د دې کې خو هغې ګرځېدلې دي نو اوس ما پرېږدی چې خامخا مې مجبوره وی نور نشم ټینګېدی ما پرېږدی چې داسې علاقې ته وځم چې په یقین سره ما ته معلومه چې هلته حضور پاک قدم نه دی رسېدلی چې زه خپل بول وکړم چې واپس بیا راشم اوس دا څه منع نه دي صحابه په مدینه منور کې اودس مات کړی دی هېڅ منع نه دي او خلکو پکې مات کړی دی ماشومانو پکې مات کړی دی څه بدیت قصدن به دا بې ادبي نه کوي چې تا ته پته چې دلته د حضور پاک قدم مبارک دی او ته د هغې بې احترامي کې دا خو کفر دی دا خو کفر دی لیکن داسې ځای چې د نبي علیه السلام کړی دی مدینه منوره انسان دی دا فطري تقاضا ده طبعي مجبوري ده د انسان څه به کوي خامخا د حضور پاک زمانه کې خلک اوسېدلی دی او دسماتي پکې کړي دي لیکن دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په زړه کې احترام د نبی علیہ السلام مبارک عزت قسم دے دا حضور پاک دا مبارک و احادیث و احترام حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ لوی سڑے دے دام دا دین یو امام دے پا مدینہ شریفہ کی وسیدلے دے او دا حضور پاک دا احادیث و مبارک و درس پہ کاؤ یو ځل درس دوران کې او لړم د بره نه راپرېوته او د امام مالک په دې سټ کې ورننوته چت نه پرېوت د کجورو څانګو چتونه به هغه د امام مالک په دې سټ کې دننه په دې کمیس کې ننوته لګیا دی د حدیثو درس کوي او شاګردان پې پوهېږي چې راځه دا رنګ بدلېږي را بدلېږي ځکه د لړم ټک او د هغې زهر خو ډېر خطرناک وي لړم لګیا دی ټک ورکوي کمیس کې دننه ګیر دی بیا ټک ورکوي بیا ټک ورکوي او دی لګیا دی د حدیثو درس کوي خو شاګردان پوهېږو چې زموږ شیخ باندې څه چل شوی دی بیمار دی او که څه چل دی خو دا رنګ یې بدلېږي دا سترګې بل شانتې شوې چې هغه حدیث اخلاص کړل نو شاګرد ته وي دلته راشه وی زما دا لمن اوچته که شاګردانو را منډه کړی چې لمن یې اوچته کړه یو ځای لړم پې د پاسه ناست دی هغه یې وغورځو مړی که او چې ملی وکتل بیا څو ځایه پړسېدلې وه تکه سره پړسېدلې تکه سره وی صاحب مونږ در باندې وختي پیش شو چې ستا رنګ مونږ ولید چې رنګ دې بدلېده را بدلېده نو د الله بنده دومره د ځان ملاو پړسولاو زهر وجود ته ننوتل نو تا وختي مونږ ته ولې نه وې دا لړم به مړ کړی و که نه وی ما د حضور پاک د مبارک و احادیثو درس کو نو ما ته غټه بیادبي ښکارېده چې دا بند کم او تاسو ته ویم چې راشئ او زما دا لړم مړ تاسې به څوک دې زمانه کې ټینګ شي دومره احترام و عزت د حضور پاک د احادیثو احترام د حضور پاک د احادیثو عزت او احترام دومره پکې او مسائلو لبم خلق راتل د مسئلې تپوس پې هم ترې کو او احادیثو لبم خلق راتل د هغې طلب به هم کو یو وینځ یې ساتلی وه پوهې کړې وه چې څوک راشي د عامې مسلې تپوس کوي نو ما ته وایه زه به زر روزم جواب به ورکړم او که څوک د حضور پاک د احادیثو زده کړې راغلل نو یو طرف ته یې کېنوه چې یو جمع برابر شي نو بیا ما ته وایه روزم به نو چې څوک به راله لوینځه به راله چې صاحب یو سړی د مسلې تپوس کوي دې به راووت جواب به ورکړم مېلمه به لاړ بل به راغی وینځه به راله وی صاحب بل یو سړی راغلی د فقر یو مسلې تپوس کوي دې به راووت جواب به ورکړه سړی به لاړ اوس هم دې علماو له خلک د مسلو تپوس ته راځي او چې د حدیثو طلب له به څوک راغی چې د حضور پاک حدیثو طالب یم زده کړه کوم وی دغلته کښېنه یو به مراته بل به مراته بل به مراته بل به مراتله یو جمع به برابر شوه نو دې به راغ امام مالک صاحب ته به دې وینځي وی وی صاحب یو څو طالبان راغلي دي او د حضور پاک د حدیث زده کړه کوي ما یو ځای کې کښېنولي دي امام مالک به فورا لاړ غسل به و به لمبن او بیا به خشته ښکلې مزېدار جامې واچول او پټکې به یې تاو
او خوشبوئی به راواغشته په ځان به ومږله نو راوبوت د حدیثو درس به وکړو بیا به کور ته لاړ نو چاته تپوس وکړو وی صاحب چې د عامې مسلې تپوس درنه خلک کوي نو دا دومره تکلیف په ځان نه تیرې او چې د حدیثو زده کړې راشي نو ته ارض اللام به او خشته جامې چې او په ځان خوشبوئی پورې کې او پټکې په سر کې روځې دا ولې وی چې د حضور پاک د مبارک او احادیث خودن او درس کوم او ما لمبلی نی او خشته جامې مې نه چولې او پټکې مې نه په سر کړې شکل مې د حضور پاک نه جوړ کړي او خوشبوئی مې نه پورې کړي نو مال د نبی علیہ السلام د احادیث لولو نه حیا راځي شرمېږم بیا حیا راځي دومره ادب او احترام دومره عزت د احادیث او بیا مجلس چې به ولګېد دا د امام مالک په مدینه منوره کې د حضور پاک په جمعات کې به درس و الله ولې یو حیثیت هم ورکړی هغه ځای کې به درس کو چې په کوم ځای کې به عبدالله ابن مسعود ګدۍ پرته وه د حضور پاک خاص شاګرد نږدې د به هغه ځای ګدۍ پرته وه او د دنیا خلق به راتلل اسې مدینې منورې ته به خلق راتلل او د درس کې به شاملېدل او ردنه به حدیث لیکل لیکن د درس څو پابندۍ به وي د امام مالک صاحب د درس به دا پابندي وي چې ټول به په ادب ناستي سر به پورته کوي نه داسې به ناستو کأن علی رؤوسهم الطیور لکه د چا په سر چې مارغه ناستي چې مارغه په سر ناستي او لږ هم سر لقی دا مارغه الوزي دقسې به ناستو ادب او احترام سره او که څوک د دنیا بادشاه به ولې رانغی د هغه د درس به دا یو ترتیب و چې درس به یې نه بندو چې درس نه به فارغ شو نو میلمه سره به بیا ملاقات کو د درس دوران کې دا نشته چې دا هارون الرشید بادشاه راغی او دا فلانکې قاضي راغی او دا فلانکې قاضي راغی خپل کار به کوي چې درس به خلاص شو د هغې نه پس به ملاقات کو دومره احترام د نبی علیہ السلام د احادیث خدای ولا مرتبه کمه ورکړه د کلي د نبی علیہ السلام احترام دې شوق چې د ما ټوله زندگی په مدینه شریفه کې تیره شي او دې شوق چې د ما نه سا د مدینې په ځمکه وخیږي او دې شوق چې د مدینې په قبرستان کې د نبی علیہ السلام په ګوڼ کې دفن شم او مکه خدای ور نصیب کړه دې ارمان الله څومره لوی عزت او احترام ورکړ یو ځل د حدیثو درس ته ناست یو سړی راغی سړی په تلواره را روان دی د دې خلکو په دې اوږو په سټونو قدم اخلي او د امام مالک له نیغ مخې له راغی او چې دله سنګ راورسېد وی صاحب دا درس دې بند که لږ راپاسه خلکو هم پې دا سوچ وکړه چې دا څوک پاګل لیونی دی ځکه دا د خلکو په اوږو په سټونو قدم اخیستل مخکې راتلل دا په شریعت کې منع دي دا څوک لیونی دی او بیا ورته وایي درس دې بند که دا درس بندول دا هم ناروا دي دا هم ګناه ده نو دی چې څنګه راغی نه امام مالک صاحب هم لکې سوچ کړي چې سړی راشه پاګل غوندې دې ځان ته زر خلاص کا نو درس یې بند که وی راپاسه نو ورپاسېد وی را ترغاړه و زر ورترغاړه وه وی خصیب اوس یو اجازت راکړه دا تندې د لښکلو نو ښکل کا تندې یې وله ښکل کا نو چې تندې یې وله ښکل کې امام مالک پوه شو چې دا سړی خو ما وی لیونی دی لیوني خو د ملیانو تندې نه ښکلی ته چل پکې شته وی لکه دا یو څو غلطۍ دی ولې وکړئ یو دی په ما د حدیثو درس بند که دا دی یو بېادبي وکړه د خلکو په دې اوږو سټونو د قدمونه واغېستل دا دی بله بېادبي وکړه او زه دې پاسولم ځان ته تر غاړه باسلم دا دې بله بېادبي وکړه او زه دې په تندي ښکل کړم څه چلو دا څه وجه وه وی صاحب دا غلطۍ مې وکړه خو د یو حرص ته وجه نه وی بېګا مې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولید ملګرو سره دې جومات ته راغی او تاسو درس کو وی فورا یې تپوس وکړه چې امام مالک ابن انس څه شو امام مالک وی چاوی صاحب هغه دې ناست دی او درس کوي وی ما له راوغواړی وی تا ته چه وی چې نبي علیه السلام دې غواړي وی ترا پاسې دې ترعد فرائسو کوي دا ولې دې راپېدل خو چې نبي علیه السلام ته نږدې شوې ا درته وی مه یارېږه او ځان ته یې راترغاړه بس او په دې تندي باندې ښکل کړې وی ما راویښ شم وی مې چې خدایه زه به کله د امام مالک دغه سینې له خپله سینه ورسوم چې ورپورې ومږم چې بېګا حضور پاک مبارک ورپورې خپله سینه مږلی او دغې تندي باندې به د خپلې شونډې کله ولګوم چې بېګا پې حضور پاک مبارک شونډې لګولې بل څوک رانه مخکې نه شي دا د دې حرص ته وجه نه مې دا کار وکړ امام مالک دا خبره خو خوره شوه شاگردانو خلکو واورېدله وی خو زما م واوره وی زما د قسم د الله په ذاتي چې کله نه د حضور پاک د احادیثو خدمت ما شروع کړې ده و احادیثو ته ناسته مې شروع کړې ده نو په ما داسې شپه نه ده تېره شوې چې په دغه کیفیت مې د رسول الله مبارک سره ملاقات نه دی شوی هغه شپه را ترغاړه و په تندي مې ښکلی ولې
دا د حضور پاک د احادیثو عزت د هغه د احادیثو احترام نور څه نشته دقه خبره ادب او احترام چې درکیو د دنیا جون به دې مخي اخر به دې مخي الله به هم خوشحالی رسول به هم خوشحالی او اسلام کې به پورا دن نه او که د ادب او د احترام زندگی دنه لاړه بی ادبه شو بی ادبه بی ادب محروم شد از فضل رب د خدای د فضل نه محرومه د خدای فضل برکت بنی رښتیا ووایه زمونږ نه ادب احترام چرته لاړ حضور پاک مبارک به د سپینګیرې سړي نه په لاره مخکې نه ته